بل روایت کې راځي من لا ولی له فرسول الله صلی الله علیه وسلم ولیه، چې په دنیا کې د چا هیڅوک ولی وارث نه نو د مدینه جانان به ولی وارث وي. نن چې زما په معاشره کې کوم نابینا بچی د هغه هیڅ مستقبل چاته نه ښکارېږي، زما مدرسې ته راولي او زه خدمت کوم. کوم معذوره بچی چې د هغه هیڅ مستقبل چاته په نظر نه راځي، زما مدرسې ته راولي او زه ترنه حافظ جوړوم. هغه غریب چې هغه د خپل بچي د تعلیم اخراجات نشي برداشت کولی، زما مدرسې ته راولي او زه هغه له قرآن، هغه له رحیل او د هغه کتابونه او د هغه د مدرسې د بجلی بیلونه، د استاذ تنخواګانې، دا ټول هر څه زه سره د دې پګړۍ او سره د دې سنت ګیرې نه د خلقو په دروازو کې ودرېږم، کو چنده غواړم، کو هر څه کوم، خو زه هغه غریب بچی د الله د قرآن نه چېرته نه پاسوم، هغه زه نه محرومه کوم. نن د الله د دین دا مدرسې دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم غیږې ګرځېدلې دي. دا د دې امت د هغې لاچاره او لاوارثه طبقې، د مفلوک الحال طبقې، دا د یتیمانانو د هغې په سر باندې د شفقت لاس کې ښودونکې ادارې دي. زما محترم ورونو، امام مالک صاحب رحمت الله علیه زړه کې لږ ګیلمن شو چې امام شافعي صاحب زما په درس کې د شاملېدلو لپاره د مکې د گورنر د سفارش هېڅ ضرورت نه و، او دا د ټولو علماو له الله لویې سینې ورکړي دي. تاسو بچي مونږ له راشي، مونږ ته مخې ته کښېني، قرآن کولاو کړي، مونږ ورته د الله قرآن ښایو، او تاسو بهر په دکان کې ناست یئ، فیسبوک مو کولاو کړی او زمونږ د علماو غیبت کوئ. په کوم وخت کې چې ستا بچی ما ته مخې ته ناست دی او زه ورته الرحمن علم القرآن ښیم، په هغه وخت کې پلار ناست دی بهر او ما ته علماء سوء وایي. په کوم وخت کې چې بچی ما ته مخې ته ناست دی او زه ورته د الله قرآن حفظ کوم، په هغه وخت کې دا پلار بهر ناست وي او زما د 14 لکو علماو د سر تاج حضرت مولانا فضل الرحمن سے په باره کې لیکي وي دا دجال دی. چې په کوم وخت کې ستاسو بچو ته مونږ د الله دین ښایو، تاسو په هغه وخت کې بهر ناست یئ او زمونږ د علماو یو تصویر راواخلی، سر ته نه کټ کړئ او د سپي سر راواخلی او د عالم د تنې سره یې ملګری کړئ او تاسو وایئ دا د دې دور علما دي. دا مونږ اینو نه، مونږ ړانده خو نه یو، دا هر څه مونږ پړه تېرو. ربه ستاسو د رضا کولو دپاره مونږ ستاسو بچي ته قرآن نه ښایو، مونږ د الله د رضا کولو دپاره ستاسو بچي ته قرآن ښایو. تاسو چې څه کوئ او څه وایئ نو وایئ، خو زمونږ په زړه کې ستاسو دپاره د خیر اراده ده او زمونږ په زړه کې ستاسو دپاره دا آرزو تمنا ده چې الله د دې کو دا پلار په هره پاټۍ کې دی، کو په هره ډله کې دی، کو هره نوعه سړی دی، خو الله په کور کې د قرآن حافظان پیدا کړي. زمونږ د زړه دا تمنا ده. مونږ د نیشنل پارټۍ والا زوی ته د قرآن حفظ ښایو، مونږ د پیپل پارټۍ والا زوی ته د قرآن حفظ ښایو، مونږ د پی ټی آی والا زوی ته د قرآن حفظ ښایو، مونږ د مسلم لیگ والا زوی ته د قرآن حفظ ښایو، مونږ د پولیس والو زامنو ته د قرآن حفظ ښایو، مونږ د فوجیانو بچو ته د قرآن حفظ ښایو، مونږ د ججانو بچو ته د قرآن حفظ ښایو، مونږ د زمیندارو بچو ته د قرآن حفظ ښایو. مونږ چاته تر اوسه پورې انکار نه دی کړی. د دې علماو له الله ډېرې لویې سینې ورکړي دي او زمونږ یقین هغه جوړ دی. تاسو کو حمایت کوئ کو مخالفت کوئ د مدرسو، مونږ چې د چا د کور چوکیداران یو او د چا د قرآن د هغې خورونه کوو نو هغه ذات هغه به زمونږ سره ملګری وي او هغه ذات چې زمونږ سره ملګری وي نو حسبنا الله ونعم الوکیل، زمونږ دپاره هغه رب کافي دی، مونږ ته د هېچا ضرورت نشته دی.